ما نه ګیله کوي مفتي صاحب اوس نه راوځي، زه راوځم. زما شرط دی. شرط دا دی چې د پنجاب حکومت هغوی چې د وړو سپلایي او د غنمو سپلایي په خیبر پښتونخوا بنده کړې ده، نو د هغې خلاف به احتجاج کوو. او احتجاج به داسې نه وي، حکومتي مشینري به راسره وي، دا وزیران صاحبان به وي، دا ایم پی ایګان صاحبان به وي، او دا زموږ دا وزیر اعلی صاحب به وي د خیبر پښتونخوا. او د دې ځای نه به پنجاب ته باقاعده دا احتجاج ریکارډ کیږي، کو ته زما په عوامو باندې وړه بندې، نو زه د خپلې صوبې نه تا ته بجلی درکولو ته تیار نه یم. دا زما د قام جنګ دی، دا زما د ولس جنګ دی. بنیادي وجه هغه دا ده چې د خیبر پښتونخوا فلور ملز ته هغه سپلایي د پنجاب نه چې کېدله هغه نه کېږي بنده. دلته زموږ ګودامونه هغه د سټاک نه ډک پراته دي. میلونو والا دا وایي چې د صوبایي حکومت ته طرف نه پابندي ده، او موږ ته چې به څومره کوټه راکول کېدله، نو د هغې 4 حصه اوس موږ ته میلاویږي، او باقي دا 3 حصې دا یې زموږ نه نیسلې ده. نو چا نیسلې ده؟ صوبایي حکومت نیسلې ده. اوس د صوبایي حکومت د پی ټی آی دی، نو کو د پنجاب حکومت د خیبر پښتونخوا عوامو له وړه نه ورکوي، نو په کار دا ده کو په دې باندې زموږ د پی ټی آی وروڼه دومره چې کوم دی نو خفه وي، په کار دا ده چې خپل وزیر اعلی صاحب ته ووایي چې د دې خلاف د پنجاب حکومت خلاف اوس احتجاج په کار دی. زموږ موقف هغه زوړ دی. زه خو وایم کو تیر حکومت ګراني راوستله، کو دا حکومت ګراني راولي، نو مونږ میډل کلاس خلک یو، مونږ غریبه طبقه یو، او د دې نه دا غریب خلک او دا ولس د دې نه ډېر زیات متاثره کیږي. ظالم وي، کو خپل وي، کو پردی وي.